मेरे अजीज़ दोस्तों, हम आज आपको एक ऐसा गांव दिखाते हैं जहां पे 150 साल पुरानी पानी से चलने वाली चक्की मौजूद है और उस चक्की में काम करने वाले एक 120 साला बुज़ुर्ग जो अभी तक हयात है, उनसे बात करेंगे। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चाहता बद्रोग वर करे दात बिस्मिल्लाह चलो चाहता क्या खबर न को मकाना नाका खबर चाहता न को बस खत اساس عمر سونه دی زما تر پاتش پکش دي الله اکبر سبحان الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ خیر دی بابو خیر الله دی وبخ لا والد سبو او اذا عليكم ذالکم او دې په دغه عمر کې هغه لا دا هو چې دې مور ودونه خاندانانو دا غل زامن دې په تاسو د مخفل دي دغه خلو طرف د مخفل دا کې ګانی اسنه زه ګور داسن لواري ما لوار بيجن لوار ته دا انګر او دا مټي د لوارانو یو ورخه د مټي انګری په حالت موږ مومن کې مټي ورته غټ خاندان دی غټ خاندان زه اوسم ذاته چې زما ته عمر سره زمونږ په وطن میټای کې نشته الحمدلله دا درب ډیر لوی کرم دی لوی کرم دی یاره خدای کو زه وایم کنه چې خدای پاک مرګ راکړي او ته سره راکړي چې تو دې نه راکړي دا نه اسنه چې زمانہ یا مت قضا شي یا بل څه قضا شي یا قسط نه یا سنه یا بل څه سره کما اوره دا ورکوټه نو سمې دا سره شالته نو ته باریکین مو بانک کوم ماده خو بانک دی الله اکبر سبحان الله تبلیغ کې ما دومره وخت ور کړی دی چې ته تاسو دا چې مړ راغی ګوره تبلیغ نه وو هغه پورګاړو بازار فول نه دی قرباني دا د خدای ډېر دکان دی الله تاسو چې ته یاد چې یا بده یا دل یا دل دل السلام علیکم خیر السلام علیکم ایدار دې په خوانه ټولو الله ته بتا دا وایي دغه تاسو چې ما ور چې دا انډوانو دا قصاص کړو دا نو ځکه هر سړی د بازار خلکو با سودا راوړل واغې چې جمع کوله منډه وکنه غټه منډه وای شاباش غټه منډه و ځکه دلته چې کم شي نو ته خو به یې وا سمنه سمه لا ورا مزدوران خو څه نه شي نه مال میله دې مال میله مخې ما ډېر مال دغه منځ کې راځه دغه توت کړه وته یا توت کړي ډېر مشهور په خپل وخت لاندې میله و دی خو دا خلک وته دا راختر پور دي ما بټال خېجو کرتے هم چې تکسه یو سړی په دغه سرکل ته تل دسي په دې طرف سنې کوم تل کنه نو دغه کې شو ډېر دښو هغه کې ټاله چولې او ډېر خلکو هغه ټاله باندې څنګه دا نه خېجو قسم دې ما هغه به دې کې نه بده کې نه سم دې کنه سم کې نه هغه دې له مته نه هغه دې دا څه دا بچل دا چې دا به دې کې نه کې څه نو الته به جوړ شي نو لازم مې دسي دا به دا نو بیا دا چې په شاشه ما نو چې ته برال مندا دا څه کوم دسي کې نو دا به بچل ور ما دا کې جو ګندل اثر ته وګورئ کنه بالکل لکه سړی چې سلامي شي نه دی دا ګوره کوم څه دا شي دا بچل خېږي اوره دې خلک ور راغې نو لیدلې مو د خپو د لاس په طاقت باندې به خطو د سړی ته ما بمل څه کته بل سره را باندې خېږي نو ځان ته خېجو دو کسان وخت لار تیر کې دوران د دنیا پاتې باندې شي شاهان د دنیا الله اکبر سبحان الله نبی علیہ السلام خبردار شي تعالی الله شکر ما پلاټ دومره در سره چې په دې ملکی په دې عادتو کې د ملکان په دې علاقه کې موږ خو پات وته چې قسم خدای چې خو وسم یاد دې دا کله دلته ځمون دراسه جوړه عملي وکړه چې دې خو څنګه دا جمعه نه جوړ دا زموږ دراسه جوړ زمانه هغه ور جمعه کې مولا پسې مونږ کو تکبیر هم پسې کوو چې زمانه ما با
هغه به تکبیر کوو سبحان الله پښل وشل کال کې خو هغه مړه ده الله اکبر دا د الله نعمت دی چې سړی له عمر او وسره یاداشت دا الحمدلله منی بیا څه براله غفتي ریړوله او دغه له موږ او ستر نظر نه لګیدو په دې کوته به پیژاندو چې دا پیل دی الله اکبر دا او ما به ما تاول الله پیژنې چادرې لړای ماتي غړي اور غړي هغه ډیر ګران کار دی هغه دغه چې تاوي دسي تاو ما او ځان له بګور ما بیا سم ما تاول لرګي دومره لرګي نه می تاو کړه مګر نه مې ما تاو نو چې تاوي وړه کنه دا هنر ختم شو تقریبا نشته نه اوس نو بازار کې نو د پلاستیکو پړې دي څوکې مهربان کوي وسو بخوا سب من دونه دا وي تر پکې وسو الله مو خوشاله ساته الله مو آباد کا الله دې نور ژوند او صحت درکړي تاسو له ورګه چې کوم څوک الله مو آباد بس دا ژوند دې دغه مکول چې د کو څوک چې په ما اسم نه الله مو خوشاله ساته بس دا زل چې ته بلا کوم دواره تک الله مو خوشاله کړي مردان موږ د مردان نه رالو دې ژوند دې رالو موږ دا ژوند دې رالو خدا بیا که چې ته درنو موږ دا دوی مې دامن مې درې دې خدي کنه هغه یو بل خدای هغه نور دوه مړ دي مړ دي کنه الله الله خدا خیرت مې تمره ګټه کړی شکر دې دغه د ایمان تاک د ایمان بس دغه پکار دا ته و چې کم سړی ورکوټې د ورکړنې سره دې مړی نو دغه پلار او مور دوه ځخت نشي بشک دا د نبی علیہ السلام حدیث دی ثابت خبره خدای بار قایسه بو बाबा जी की बातों में इतनी मिठास और अपनायत थी कि हमें वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। ऐसे में एक दोस्त ने इशारा किया कि अब वापस चले, तो हमने भी बाबा जी से रुखसत ली और उनको खुदा हाफिज़ कहकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुए। अल्लाह ताला बुज़ुर्गों का साया हमारे सरों के ऊपर ता क़यामत कायम रखे, आमीन।